الرحیم رسو نننې درس زمونږه مایکروسافټ ایکسل پروګرام کې تیر ټاپک زمونږه ټیبلز کو او ټیبلز کې مونږه د پیوټ ټیبل باره کې خبره کړې و د دې باره کې مونږ ویلو چې کله یو کمپلیکس ډیټا سمرایز کو د هغې خلاصه روباسو د دې مسلې لپاره مونږ د څه نه استفاده کو پیوټ ټیبل نه نن چې کوم ټاپک زه تاسو ته تشریح کوم هغه موږ سره چیرې ټیبل ریکمنډډ پیوټ ټیبل باره کې ما دا ویلو چې پیوټ ټیبل کله جوړ کو او بیا هغه موږ نه ډیلیټ شي بیرته د هغې یو ډوپلیکیټ په دې کې پروت وي ټیبل د څه لپاره یوز کو کله چې یو ریلیټډ ډیټا ارګنایز کو ترتیب کو یا دې لپاره موږ ټیبل استعمالو یعنی هغې کې موږ سارټینګ کو فلټریشن کو پکې هغه کیلکولیټ کو محاسبه کو یا هغه پرنټ کو ډېرو مسایلو لپاره ټیبل استعمالیږي چې هغه د ډیټا ارګنایزینګ کوي لیټ سپوز زه یو سمپل ډیټا علامه مثال ما ولیکل دیز کې به یو څو سیله مرچ کړم او د هغې نه پس د مرچ کېدو نه وروسته بلته ولیکم سیل مینجمنټ سیسټم او د سیل مینجمنټ سیستم نه پس محب استاذ والا سیل مینجمنٹ سیستم ما ولیکم لیٹ سپوز ولیکم آئی ڈی نیم مثال ما ولیکل پروګرام فیس مثال एडमिशन टोटल पेड अनपेड रिमार्क्स داسې وغیره خبرې ما ولیکلې زه به ریکارډ لږ جوړ کړم ځکه ډیټا د موږ سره مختلف ریکارډ به ما سره مثال احمد ډي آی ټي چارجر خو نشته ډیل چا سره ډیل چارجر خو نه لرئ لږ الهام ادارې نه راوړه نور فار ایگزامپل डी एल اسرار فار ایگزامپل डी आई टी डी आई حمید فار ایگزامپل डी आई टी کمال فار ایگزامپل डी आई टी سجاد فار ایگزامپل डी आई هارون مختلف سټوډنټس پر راځي دي به موږ سره ایڈمیشن علی ماوس میرویس فار ایگزامپل ماوس زکی فار ایگزامپل ماوس ذاکر الله فار ایگزامپل डी आई टी هارون فار ایگزامپل डी एल دا سبجیکټ دی د هغې لپاره موږ فیس هم لیکو مختلف فیسز ما ولیکل دونه ډېر فیس به نه لیکم ځکه چې بیا به یې ورکولی نه شئ فیس به لږ کم ولیکو لکه دا د دې فیس شو ریکارډ به دلته یو ریکارډ کریټ کړو موږ له هغې پس به زه ایډمیشن هم واخلم او کنټرول ډي سره به یې څنګه کړم ریپیټ به یې کړم ټوټل به داسې روباس چې اکول سم او له هغې نه پس به دا دواړه سلیکټ کړم انټر به یې کړم او بیا به دا سلیکټ کړو کنټرول ډي بټنه به پریس کړو موږ انپیډ کې به تاسې ودرېږئ اکول ټوټل نه به ماینس کې څه شي ټوټل نه به تاسې ماینس کوئ پیډ او له هغې پس به کنټرول ډي بټنه څنګه کړو موږ پریس کړو د دې نه وروسته ریمارکس کې زه مثال لیکم نو ریمارکس داسې ریمارکس کې لیکو که نه لیکئ هغه تاسو خپله خوښه ده یعنې نوټس معنا دا لري پیډ پیسې به ولیکو مثال دونه پیسې موږ ته پیډ دي بعضې به مکمل پیډ کوي زیاتې به نه رہتی دا به خپلې اندازې سره موږ والو بس اوس دا ریکارډ چې کوم دی دا په ټیبل کې نه دی که چیرته زه دا ټول سلیکټ کړم او له هغې وروسته راشم په انزرټ کې ټیبل انتخاب کړم او دا له ځان سره اوکې کړم اوس زموږ ریکارډ په ټیبل کې شو ارګنایزینګ همدې ته وایي چې اوس که تاسو فلټریشن کوئ بای نیم بای کورس فلټر بټن یې تیاری پکې شته که نه اے ټو زیډ اټومیټیکلی اے ټو زیډ دی ارګنایز شي که زه مثال فلټریشن کوم نو دیس کې ورته ویلی شم موږ ته د ډیل کورس والا ریکارډ وښیه
clear filter from program مونږ ته هغه فیس وښیه unpaid چې هغه is equal to 0 وي، یعنې معنا دا ده چې هغه کلیر شوي is equal to 0 په دې کې شته. ګورئ شته پکې مونږ غلطه انټري مې به پاس کړي، زه به ورته هغه نفر مونږ ته وښیه چې د هغه مساوي 0 وي. دې دو نفر ریکارډ کلیر دی. یا مثال هغه نفر مونږ ته وښیه چې د هغو ریکارډ د 0 نه زیات دی، greater than 0 دی، نو بیا به دې ته وښیي چې دغه ریکارډ چې کوم دی دې کې څنګه دی د 0 نه. نه زما لپټاپ لپاره پکار دی، او زما د لپټاپ چارجر زما په بیگ کې دی، او تا کې مې بیگ راوځان کړی، هغې بیگ کې دی لږ زر راوړه. نو ګورئ دې کې چې د چا ریکارډ موږ سره زیات و هغه ریکارډ تاسو ته ښیي 0 نه ښیي، ناٹ کلیر ریکارډ موږ سره به دې کې نه ښیي. بل فلټریشن کې دې کې یو بله خبره دا ده په ټیبل کې که چېرته په ټیبل کې موږ سره یو ډوپلیکیټ ریکارډ راشي، لیټ سپوز دا ریکارډ موږ سره ډوپلیکیټ راغلو، دا مې سلیکټ کړو کاپي، دا یو ریکارډ زه سلیکټ کوم، کنټرول سی سره مې کاپي کړو، دلته مې پیسټ کړو. له هغې وروسته دا په ټیبل کې که شامل وي او تاسو راشي په ډیزاین باندې کلیک کړئ او دې کې تاسو ریموو ډوپلیکیټ باندې کلیک کړئ، ځان سره یو کېږي، نو دې کې به تاسو وایي چې یو ریکارډ په دې کې څنګه دی، یو ریکارډ په دې کې ډوپلیکیټ دی. دا لږ زر کنیکټ کړئ سیستم باندې. د لپټاپ او چارجر ورسواله نورالحق استاد کلاس کې دی، هغه ته وروړو د اسرار استاد راکړی دی، دغه شی شو او عمل ته چارج ته کېده ښه چې چارج سره علامه پکې بله ده بندېږي. نو ګوره ما ته وایي 1 duplicate value is found and removed, 11 unique values remain. معنا دا ده چې دې کې موږ ډوپلیکیشن هم کولی شو ختم. په دې کې یو بل شان ته فلټریشن موږ کوو چې هغې ته وایي انسرټ سلایسر. په انسرټ سلایسر کې داسې لکه ته مثال فلټریشن کې پروګرام بیس باندې پروګرام انتخاب که ځان سره ځان اوکې کړم، له هغې وروسته راشه په دې کې ورته ووایه ډیل ریکارډ فلټر کې، ډي آی اے ریکارډ فلټر کې، ډي ای ټي ریکارډ فلټر کې، ماوس ریکارډ فلټر کې. نه ټول ریکارډونه ما ته وښیه، کلیر فلټر باندې کلیک کا، ټول ریکارډونه به څنګه کې درته شو. که یو ریکارډ ته مثال ستا په کاري نو یو ریکارډ هم کولی شي ته راولي، او که یو ریکارډ دې نه وي په کار نو بیا کولی شي کلیر فلټر باندې کلیک کړي، ټول ریکارډونه څنګه کړي وګورئ. نو ته فلټریشن په دې اساس باندې هم کولی شي، یعنی مطلب تاسو څنګه چې په کاري په هغه شکل باندې فلټریشن وکړئ. له هغې پس په دې کې موږ سره یو بله خبره ده ریموو ډوپلیکیټ، دې باندې خو پوه شو تاسې. کنورټ ټو رینج، کنورټ ټو رینج دې معنی لري لکه ته غواړې چې دا ټیبل نه ډیټا بېرته وباسي، ضرورت نشته چې ته ټیبل استعمال کړي، دې لپاره به تاسې کنورټ ټو رینج باندې کلیک کړئ، یس به یې کوئ. اوس زما سره په مایکروسافټ ایکسل کې ټیبل نشته، دا ټیبل سټرکچر صرف پاتې دی، لکه اوس هغه فلټریشن د ټیبل په اساس نشو کولی، ډیټا نشو ریموو کولی، هیڅ هم نشو کولی. خو که چېرته مثال بیا تاسې انسرټ ته راشي ټیبل باندې کلیک کړئ، دا ډیټا بیرته ټیبل ته کنورټ شي، نو دې به راځي. کنورټ ټو رینج معنا دا ده موږ سره. ټیبل ټو دې ته ویل کېږي لکه دا د ټیبل نوم دی، که ته دغه ټیبل نوم چینج کړې، مثال زه لیکم سټوډنټ، داسې لیکو ورته موږ سټوډنټ ریکارډ، نو زه که د ایکسل په بل شیټ کې ودرېږم او دلته ودرېږم ورته ولیکم چې سټوډنټ ریکارډ ټیبل چېرته دی، دلته ولیکه انټر یې کړه، اټومیټیکلی هغې ته دی یوسي. یعنې ټیبل ته موږ کولی شو د دې د لارې یو نوم هم څنګه کړو ورکړو ورته. ریسایز ټیبل څه ته وایي؟ کله چې تاسې د یو ټیبل اندازه غټوئ، when you want to resize our table، دې لپاره به تاسې ریسایز ټیبل باندې کلیک کړئ. څومره اندازه تاسې غټول غواړئ؟ فار ایگزامپل زما اندازه دومره پکار ده،
دا بل ځان سره وکي کوم د ټیبل هغه اندازه به ریسایز شي، اټ مینس غټه بشي. د اندازې د غټولو لپاره به تاسو د دې استفاده وکړئ. که اوس موږ بیا ریموو ډوپلیکیټ باندې کلیک کو، ریموو ډوپلیکیټ باندې کلیک کو، دی به دا تش خالی لري کی، ځکه دا تش خالی ثاني دام ډوپلیکیټ دی کنه، ټیبل دی ډوپلیکیټ نه پرېږدي، یو خانه پرېږدي 00 ځکه چې هغه به ډوپلیکیټ کی نه راځي. ایکسټرنل ټیبل ډیټا دا ټاپک زه تاسو ته په ډیټا ټیب کې ان شاء الله وایم. ګیټ ایکسټرنل ډیټا په دې کې به ان شاء الله د دې باره کې موږ ډیټیلز خبرو وکړو. ټیبل کې دلته نه وندر او دې کې هیډر رو باید وي نه وي. ټوټل روز معنا دا دی چې دی اخر کې یو روح خپل درکې او داغي په اساس کې دی شي محاسبه کې دی شي. مثال سمیشن کوي شو، پیډ پیسې د دینه موږ رسته شو، پیډ پیسې ټوټل پیسې د دینه موږ روباسو. لکه زه دلته ودرېږم او لاغې نه پس راځم په دې باندې کلیک کوم، ټوټل پیسې د دینه راوځي. ورته کې هغه فنکشنز درکې د هغې په اساس باندې تاسو کولی شي محاسبه وکړئ. سم باندې کلیک کا دی به تاته د هغې محاسبه درکړي. فیس یې ته راټول کړي نو فیس ته راټولولی شي. یعنې معنا دا ده چې د دې په ذریعه باندې موږ کولی شو دا راوچت. بینډ اینډ روز دا سټایل دی، دې کې اوس مې بي ټیبل کې موږ سره نشته، خو که چېرته تاسو په دې کویک سټایل باندې کلیک کړئ او له دې نه دا سټایل تاسو تغییر کړئ. بینډ اینډ سټایل ګورئ ها، د کې سټایل دې د منځ کې رنګونو ته موږ ویلی شو بینډ اینډ سټایل. نو دې ټیک مارک کېدو سره بیا څه کېږي؟ هغه دې ختمېږي. که چېرته موږ هغه ختمول غواړو هغې دپاره بینډډ روز باندې چې کله کلیک کو ټیک مارک آف کو هغه ته ختمېږي. فرست کالم باید څنګه راشي، لاست کالم څنګه راشي، ډیزایندار بینډډ کالم منځنی کالم. ګوره دغه سرنګي یو بینډډ کالمز دی، یو بینډډ روز دی موږ سره. فرست کالم چې کوم دی په دې کې فلټر بٹن باید وي، فلټر بٹن باید نه وي. نو د فلټر بٹن په اساس باندې موږ کولی شو چې موږ سرچینګ وکړو، که په کار نه یې بیا ترې ختمې کړو. او که چېرته مثال سټایل وغیره خبرې نو هغه تاسو خپله پوهېږئ چې دې ته کوم سټایل ورکړو. any style if you want you can do. دا هم تاسو ته په هوم ټیب کې هم ویلي وو فارمیټ از ا ټیبل دا سټایل و موږ سره. دا موږ سره په انزرټ کې د څه باره کې خبره شوه؟ ټیبل باره کې. د ټیبل نه وروسته ایلسټریشن دی. ټیبل کې یو خبره ده چې هغه ته موږ ویلی شو سمرایز وذ پیوټ ټیبل. د دې ټاپک او د پیوټ ټیبل سیم خبره ده، ځکه پیوټ ټیبل په اساس موږ ډیټا څنګه کوله؟ سمرایز کوله مو. دی باندې چې کلیک کړو د ټیبل ډیټا سمرایز کړي، خبره ختمه. یا د ټیبل ډیټا سمرایز کول، مثال پروګرام وایز ته غواړي چې سمرایزینګ وکړي د هغې فیس او د هغې او وغیره دا بعضې آپشن یا د دې په اساس باندې دا ویلیوز کې واچو چې لږ منظم راشي. فنکشن کاونټ دی، کاونټ په ذریعه زه کاونټ نه غواړم، زه غواړم سمیشن وشي. سم فنکشن انتخاب کا دی به درکړي. مطلب مې دا دی چې تاسې کولی شئ چې تاسې ډیټا سمرایز کړئ. د ډیټا سمرایزیشن لپاره د ټیبل نه د هغې لپاره هم پیوټ ټیبل استعمال، یعنی دا پیوټ ټیبل او د دې پیوټ ټیبل هیڅ فرق نشته. دا د ټیبل نه ډیټا سمرایز کړئ. عام پیوټ ټیبل چې کوم دی هغه عامه ډیټا هم سمرایز کولی شي او ټیبل نه هم کولی شي، دواړو نه ډیټا سمرایز کولی شي. نیکسٹ دې کې موږ سره یو ټاپک دی، هغې ته وایي ایلسټریشن. ایلسټریشن کې موږ سره څو خبرې دي؟ پکچرز، آنلاین پکچرز، شیپس، سمارټ آرټ او بل موږ سره به دې کې سکرین شاټ. پکچرز نه معنا دا ده چې یو تصویر یا عکس راخیستل. ځینې ټایم لکه پکچر ته دلته زموږ ډېر کم ضرورت کېږي، ډېر په کمه انداز سره زموږ ضرورت وي. خو ځینې وخت داسې لکه لوګو موږ غواړو چې د یو کمپنۍ لوګو دلته راوړو، نو بیا د لوګو ضرورت خامخا وي. په دې اساس باندې موږ په دې پکچر باندې کلیک کوو او راځو دې ځای کې ګورو چې کوم ځای کې موږ سره فوټوز پراته وي هغه فوټوز دې ځای نه راخلو. دا زما سیستم نه دی، خو بیا هم به ګورم کوم ځای کې پکچر میکچر وي
where is photo? पिक्चर به زره والم خو ګوره this is my پوهیږي کنه چې دې تم خېلی ګوره نه لو سی पिक्चर براوالو ځه مستر محب دا پرسنل पिक्चर دی دا براوالو ځه نو ګوري دا یو पिक्चर شو سایز له ګړو کې کوئی دیجنه وړو کې کړي غټ سایز کړي دوا او دا روټیټ کولم غواړي نو روټیشن کوم نه ورکم زه دیجنه دیوانه کلیک کې تاسو او روټیټ 100 درجه به روټیټ کوم 90 درجه روټیټ کا صحیح شو نو ګور دا पिक्चर دی کوم ځای چې تاسو تصویر را لې اکسل کې آی تھنک पिक्चर ډېر کم استعمال شي نو موږ کې به ضرورت کیږي نو بیا راخستې شي بیا د دې पिक्चर ریلیټډ چې کوم فارمیټ ټایپ دی دا ورډ کې ما ویلو کمپریس पिक्चर او چې په دې ان شاء الله پوهیږي पिक्चर کرپ کې د مهم دي چې ذکر کړي شو لوګو کې ته یو ساحه کټ کې هغه ساحه تاسو د دې نه کټ کړئ ټیک شو نو زه به نو وایم چې دلته पिक्चर باندې راوړو هغه دې نه راوړو شو ته ضرورت بنې تشریح آنلاین पिक्चर مینس انټرنیټ نه راوړو شیف سم دلته یو څو اندازه د پروجیکټ لپاره استعمالي کې لکه ځینو ځینو کې لیکنه مونږ پکې کو یا مثال یو سټایل کریټ کو زیاتره دا په ورډ کې ځکه ضرورت دي چې په کتاب کې لدین استفاده کړي ډاکومنټیشن کې لدین ډیر استفاده مونږ کو او عام لکه بټنز لپاره که ضرورت وي نو بیا تاسو ترې استفاده کولی شي مثال زه په دې باندې کلیک کوم لکه دا ما مختلف شیټ واخیسته د دې مولیکل مثال سمری مثال په ډول دې ترانه مولیکل مین ډیټا اندا شندل ترانه د مولیکل سرچینګ شیټ اندا شان مدي کیو لیکل دی باندې ودرې دما رینیم میکرو لیکم لاګین شیټ اوره تم خلک شته کنه نو چې کله تاسو لاګین شیټ ترا لکه تاسو پښلی وټ ترا شي د کې دا ګریډ لاین هایټ کوي مثال زل درازم دا ایریا سلیکټ کوم په دې کې تاسو مرجن سنټر باندې کلیک وکړئ زیکس ټاپ طرف ته بداوالو که تاسو دولانه لیکنه کوي الټ انټر بٹن سره دولانه لیکنه کولای شو کنه کومه بٹن سره الټ انټر مثال دویم لاین کې ولیکئ زیا انسټیټیوټ اف کمپیوټر ساينس دریم لاین لیکنم کوي شي الټ انټر زولي کې مثال students management cell management system student management system माउल द cell management system लिखले बे में शागिर्दान रिकॉर्ड लिखले तो लिख student management system management system ټیک شو داشن نو دې ځکه کته دته یو کلر ورکم خلا کدا سایت ته مکمل هایټ کی ګوره کنټرول شفت ایرو کی رائٹ بٹن پریس کی رائٹ کلک هایټ هغه ساو بالکل نه کاری لګي بل کلر کې شوکې نو تراشه اپشن ته او دې ځکه نارمل ویو پځه نه دی کی دې ځکه بتاسي वाइट पर डार्क कलर वाले लाइक बट डिफरेंट करश दिस किम तसाहा से लिख कंट्रोल शिफ्ट और की डाउन बटन पर प्रेस को राइट क्लिक हाइट खबर खत्म राशिद दिस की तासी बटन्स रवाले लाइक लेट्स सपोज दिस इज बटन सिर्फ दगले के साहा पाद शनूर साहु के कार नश कोले कन और डिजाइन कलक जबरदस्त ګور एक्सेल की प्रोजेक्ट من क्रिएट کولای شو خو هغه بلک طریقه غواړي ما سبب بتا سکړي رائټ کلیک ایڈٹ ټیکسٹ لیکنه بلک چرتوالو سنټر کې بوالو او دې تبز مثال لیکما شی بو لیکما سمری ام دینه وته شی والی ډوپلیکیټ
یو مثال بل ډوپلیکیټ کنټرول او دا شیفټ څه دپاره نیسو بیا شیفټ دې لپاره چې مخکې وروسته دې طرف ته هغې طرف ته رانشي صحیح ده بلکل مثال په یوه اندازه سره راشي نو ډبل کلیک دې ته به څه ولیکم مین ډیټا او دې ته به څه ولیکو مونږه سرچینګ بس سرچینګ دلته ولیکم خلاص که ته مثال انزریټ ته راشي السټریشن کې یو شیپ راواله دا شیپ راواله او له هغې وروسته دلته یو لیکنه مو وکړه راشي ګوره شیپ کې لیکنه وکړه داسې دې شیپ کې مثال ته آوټلاین لري ته نه پکار شیپس آوټلاین خو لري کولی شي که نه دې سره خپل فارمیټ راځي کلر مثال ساده کلر ورکړه رائټ کلیک ایډیټ ټیکسټ څه لیکنه چې کې مثال لیکما زیکس students database management system provide many features for data organizing چار سلی کې تاسو ولیکئ کلر به څنګه والو دا کلر او دا آوټلاین کلر به څنګه ورته والو نو آوټلاین سو ټیکسټ چې تاسو لیکئ هغه خپله ولیکئ ورته په دې رائټ کلیک تاسو وکئ مثال دا درې واړه انتخاب کا ټیک شو دا شو بس تاسو په یو کمپنۍ د پروژه کوي که نه یا مثال خپل یو دغه دپاره نو اساین میکرو باندې به کلیک کو ریکارډ اوکې سمری کې به څنګه کو سټاپ خو سمری کې به یو کار وکړي سمری کې به یو کار وکړي چې دلته هم تاسو یو بټن کریټ کړئ مثال ارز کې چې کریټ کوئ کریټ به کوي او په هغې بټن کې به تاسو ولیکئ شی بولی کورتا لاګین دا لاګین دې لپاره جوړو چې موږ سره لاګین شي مثال 50 شیټ ای نو ته به شیټو بس چیرته ګرځي اره بټن باندې کلیک کړه لاګین ته راځي بیا بټن باندې کلیک کې مخکې وځي په دې برایټ لیکو کې اساین میکرو باندې به کلیک کوي تاسو ریکارډ باندې به کلیک کو دا ول ځان سره کې لاګین شیټ کې به سټاپ نو اسانه طریقه ده چې ته په دې کلیک کې بیرته په دې باندې کلیک کوه الته وځي مین شیټ ته ځي مین شیټ باندې رائټ کلیک اساین مایکرو اینڈ ریکارډ اوکې دلته به مین ډیټا کې دا سټاپ او بیا به دې کې شي جوړ کومګه بٹن به کریټ کوم بیا بل ته شي ولیکومګه لاګین شیټ رائٹ کلیک assign macro record and okay دلته به څنګه کو سٹارټ اند سیاري او چې ته کې اوس کوم مثال سو په دې باندې کلیک کړئ الته وځي او په دې کلیک کړئ سو دلته باندې ځینې ټایم د سیله کته مثال دی شیټ ته نوم بدل کی مین ډیټا په ځای ولیکلو مین شیټ کې ولیکلو اوس کته مثال په دې کلیک کې الته تلې شي په دې باندې چې کلیک کې الته نشي ولې چې دې مین ډیټا نوم نه دی اوس مین شیټ نوم دی نو څه وکړه ډیبګ باندې کلیک ور دې شاته خپل کوډینګ کی به دې کې تاسو کې په دې سټاپ علامه ریسیټ علامه باندې پر کلیک کی مین ډیټا لري کا او شی ولیکا شیټ او بیا راشه ویو مایکروسافټ ایکسل اوس په دې کلیک کا اوس په دې کلیک هغه نو مهم نه چې تل د لیکل دي مهم د دې زینو خبرې تم خیر شته کنه مین ډیټا اینڈ مین شیټ نو دغه سي مسایلو لپاره موږ لدین استفاده کو نور کوم خاص مقصد بد دی پکې
دې شعر نه سمارټ آرټ دونه نه استعمالیږي ځکه دا تیار ریډیمیډ جوړې شوي خبرې دي ډیاګرامز دپاره اکثر استعمالو او ورډ کې دا ډیاګرامز زیاتره مونږ جوړو دا ډیاګرامز هلته اکثر استعمالیږي لکه بعضې دا مسایلو لپاره مونږ پکې مثال لیکو ډایرکټر مثال مینیجر دې الفاظو استعمال کیدای شي هلته ډېر ضرورت وي نسبتا د دې ځینه دا هم هماغه شیپس دي خو صرف فرق دا دی چې دا تیار مخکې جوړ شوي او دا به ته جوړې او سکرین شاټ خو پېژنې که نه د سکرین نه د یو برخې کاپي اخیستل لیټ سپوز د دې ساحې کاپي ته راځي په سکرین شاټ باندې کلیک کړه کومې ساحې کاپي الی فار ایگزامپل نو ته د یو ایریج کاپي چې هغې لپاره به د دې نه استفاده کړي دا اصلا موږ سره السټریشن شو نور پکې څه بس دی بل کلاس کې انشاءالله نورې خبرې وکړو